الحمد لله الذي شرفنا والإنسان بالأصغرين والقلب واللسان وفضله على سائر الحيوان بنعمته المنطق والبيان وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله الذي آمن بالله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله ورسوله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو تیرہ جمعہ باندی مونگ دا دعوت الاللہ فضائل بیان کریو چه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا نبوت لانو میل شان میلا شوی سمر مشکلات او سمر تکالیف پہ تیر شیو او بیا چې کله نبوت ورته میلاو شو د هغې مختصر حال مون ذکر کړی و. دا وخت یې زمونږ او ستاسو د خطبې عنوان او موضوع دا پیغام هدایت چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا کم نبوت او د نبوت کار الله حواله کړی و د هغې پیغام تمام انسانیت ته رسول. دې نه مخکې موږ او تاسو په دې خبره باندې خپل ځان پوه کړو چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عالمی پیغمبر دی. د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دین الاسلام دا عالمی دین دی او د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم امت دا عالمی امت دی. دا هر پیغمبر دا رشد و ہدایت دفارا چې کم منصب الله پیغمبر له ورکړو په هغه وخت کې چې کله به د هغه ټیم پوره شو نو هغه منصب به چې کم دی هغه بل پیغمبر ته حواله شو. یعنی زمانه محدود و امت محدود و دعوت محدود و لیکن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت زمانہ دا د قیامت پورې ده
د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پیغام هدایت دا د قیامت پورې دی او د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم امت دا د قیامت پورې دی د قیامت د سبا پورې بل نه پیغمبر راځي نه بل دین لاگو کیږي او نه بل امت د دنیا ته راځي د هغه په مناسبت سره چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د مکې نه هجرت کو مدینه منوره ته او بیا دغه وخت چې کوم دی هغه د بلسم محرم الحرام رضوا چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د خیبر د فتح د پاره صحابه کرام تیار کړل چې دا هم د اسلام د جنگونو نه یو لوی عظیم جنگ دی پدې کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تیار کړل او د مدینه منوره په زندګۍ کې چې کوم دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د مختلفو ممالکو بادشاہانو ته چې کوم دی د هدایت او د ایمان راوړلو خطوط چې کوم دی هغه ولیکل د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پلاس باندې چې کوم دی هغه بادشاہانو ته ورسول چې په هغه کې د روم بادشاہ د فارس بادشاہ او د مصر وغیرہ د سره فهرست دې بادشاہانو ته چې کوم دی دا والی نامه ورسېدله چې چا هغه قبول کړله ایمان راوړو الله هغه کامیاب کړل او چې چا هغه قبول نه کړله جنگ ته تیار شو صحابه کرام چې کوم دی دا هغوی سره معرکه وکړله او مغلوب یې ذکر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تعالی رب العزت دې آیت مبارکه کې فرمایي قل یا ایها الناس قل تو اے زما محبوبا یا ایها الناس اے د تمام جهان انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا زتا ټول ته چې کوم دی په شریک سره الله رب العزت پیغمبر را لګلې ما الذي له ملك السماوات والارض دا هغه الله د طرفه چې دا هغه بادشاہي پزمکو اسمانونو کې قائم ده یحیی و یمیت چې هغه جمع کول کوي او مړ کول کوي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي نو تاسو په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړی چې هغه امید دی لکه څنګه چې دې پیغمبر ایمان راوړی دی په الله باندې او د هغه په کلماتو باندې واتبعوه لعلكم تهتدون او تاسو تابعداري اختیار کړئ د دې پیغمبر دفاره د دې چې تاسو ته هدایت میلاو شي نو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عالمی پیغمبر دی دا هغه هدایت عالمی هدایت دی او دا هغه امت عالمی امت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تمام عالم د فارا یواز د انسانانو د فارا نه د تمام شجر د فارا د تمام حجر د فارا د تمام مخلوقات د فارا الله رب العزت چې کوم دی پیغمبر د دنیا ته را لېږلی دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو نو د نبوت میلاویدونه مخکې
بشیاطین چې کوم دی هغه جنات چې د هغوی دور حکومت و هغوی به د اسمانونو یخ ته چې کوم دی تلل او ځان له هلته ټکانې جوړې کړې وي د هغه ځای نه به چې کوم دی د غیب خبرې راوړلې او بیا به چې کوم دی هغه په ځمکه باندې چې د هغوی کوم آقاګانو په ځمکه باندې چې د هغوی کوم ساحرانو هغې ته به چې کوم دی بیانولې او هغې ساحرانو جاهلانو او هغې وخت د هغې فرعونیت د هغې ساحرانو به چې کوم دی په هغې کې د خپل ځان نه لسته خبرې نورې جوړې کړلې او خلکو ته به چې کوم دی بیا هغه بیانولې چې دا وخت به دا کېږي دا وخت به دا کېږي ځکه په هغه وخت کې دا سحر او د جادو چې کوم دی ډېر زیات زور نو چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت میلاو شو نو د دغه شیطانانو شیاطینو او د دغه جناتو غره تک چې کوم دی الله رب العزت منع کو آسمانونو ته رسائی د دوی چې کوم دی منع شولا فرشتے به مقرر شو هغوی به چې کوم دی د اور ډزې کولې په هغوی باندې او بیا چې به کله د اور په ډز باندې هغوی ولګېدل یا به یې ځان بچ کړو نو واپس پراغلل او ډېر پریشانه به ډېر وخت پورې دا معاملات کېدل یو ورځ دا ټول شیاطین چې کوم دی دا ټول جنات دا شیطان ته چې غلوی ابلیس دی د دوی آقا دی دته راجمع شول او دا یې ورته وویل چې زموږ آقا مخکې خو به مونږ ډېر په اسانتیا سره چې کوم دی برخطو د غیب خبرې به م راوړلې ټکاڼې م ځانله جوړ کړې وو کورونه مورچې م ځانله تیارې کړې وې بره کله به ښکته وو کله به بره وو لیکن اوس د یو څو ورځو نه داسې معامله شروع شوې ده چې مونږ بره له اول ختلی نه شو او که وخېږو نو د اور ډزې چې کوم دی په مونږ باندې کېږي او مونږ واپس راتللو ته چې کوم دی مجبوره کړي نو دا څه ماجره ده څه معامله ده ابلیس لعین شیطان مردود ورته ووې چې داسې خو ما ته پته نه لګي تاسو په دې تمامه دنیا کې خواره شئ او د هرې ځمکې خاوره چې کوم دی په موټي کې راوړئ زه به هغه بوی کومه او بیا به تاسو ته چې کوم دی د هغې حالات بیانوم په هغه وخت باندې چې څومره شیاطین و جناتو هغه ټول په ټوله ځمکه کې چې کوم دی خواره شو او د هرې ځمکې نه چې کوم دی یو یو موټۍ خاوره راوړله شیطان به په نمبر هغه خاوره بوی کوله او غورځوله به یې بوی کوله او غورځوله به یې د یو ځای خاوره چې کوم دی بوی کړله نو هغې تمامو سرکشو شیاطینو ته او هغې جناتو ته ووي چې په دې خاوره باندې چې کوم دی څه واقعه شوې ده او هغه د تهامه یعنی د مکې مکرمې د ځمکې خاوره وی اوس لاړ شئ مکې معظمې ته دې ځمکې ته ځان ورسوئ او وګورئ چې هلته څه واقعه راغلې ده چې د هغې په وجه باندې په موږ باندې دومره سختي شوې ده د پیریانو د جناتو چې کوم دی یو ډله یو ټولګې یو جماعت چې کوم دی هغه روان شو ځکه دې مخلوق له الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی ډېر خلک چې کوم دی د دې د جسد ته انکار کوي حالانکه قرآن کریم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسان او پیرې نه دی پیدا کړی مگر د خپل عبادت لپاره
نو دا دو مخلوقات دا مکلف مخلوق دي په دې باندې احکامات د الله لاګو کیږي جزاء او سزا الله د دې دواړو لپاره چې کوم نه مقرر کړی دا او متوجي کیږي د الله احکام د دواړو مخلوقات باقی څومره مخلوقات دي هغه ټول غیر مکلف دي غیر اختیاري دي د جزاء او د سزا په هغه باندې چې کوم دی د الله تر طرفه څخه قید نشتا سوا د انس او د جنس نه شکل دا جماعت د پیریانو د مکه معظمه هغه خاورې ته ورسېدو چې هغه ته حجاز مقدس ویل کېږي او الته یو بازار لګېدو چې هغه ته عکاز د بازار ویل کېږي او غټ غټ پټیو الته چې په هغه کې با د کجورو ونی ولاړې وي غټ غټ باغات نو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د صحابه د یو جماعت سره په سفر باندې روان شو او چې کله د عکاز هغه بازار ته ورسېدو وخت سبا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو له چې کوم دې جمع ورکولا د سحر مونږ شروع کو دغه وخت کې دغه دله د جناتو چې کوم دې راغلا او قران کریم چې کوم دې واوریدو او دا د هغه د پاره د هدایت یو پیغام او د هدایت یو ذریعہ وګرځیدل نو معرض کو چې کله دغه جماعت د پیریانو د عکاز بازار ته ورسېدل او وخت سبا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په یو باغ کې ولیدو د صحابه سره نورانی چهره والا بهترین شخصیت لګیا د تلاوت کې د قران کریم د داسې کلام تلاوت کوي چې دا کلام مخکې د جنات او پیریانو چې کوم نه اوریدل او بیا د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تلاوت او د سبا وخت تاخو نور علی نور وای کله چې هغه تلاوت واوریدو نو د یو بل سره مشوره وکړه چې یو خدا کلام عجیبه کلام دی دویم دا شخصیت نورانی چې دی دا اعلی صورت دی نو دا هغه واقعا و چې په موږ باندې اسمانونو تدلل چې کوم دی هغه بند شو او د دې قران او د کلام په وجه باندې چې کوم دی مونږ ته د اسمانونو تک چې کوم دی هغه بند شو او د غیب هغه خبره راوړل چې کوم دی هغه په موږ باندې بند شو نو دا هغه واقعا ده رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله د مازنه فارغ شو دغه جماعت ورته ورنږدې شو او دا ورته وی چې تاسو کې وزد الله اخیری پیغمبر یما او کافت للناس رحمت للعالمین یم او د تمام امت د تمام مخلوقات لپاره الله ز پیغمبر جوړ کړی مو د دنیا ته را لګی ما ته نبوت ملاو شوی وی بس مونږ تم ستا په وجه باندې هدایت ملاو شو مونږ ته کلمه وایي چې مونږ مسلمانان شو هغه جماعت ټول چې کوم نه مسلمان شو قران کریم فرقان حمید په یو کم دیشمه سپارا سورۃ الجن کې داوی مفصل واقعا ذکر کړی دا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وای چې کله د دې پیریانو یو جماعت چې دا هغه واقع په لټون کې چې کوم دی حجاز مقدس تر اور رسیدل
او دوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ولیدو او داغه کلام واوریدو او دا وی چې دا خو یو عجیب ناشنا کلام دی قرآن عجبا دا خو عجیب کلام دی یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا نو پاغه پیغمبر باندې ایمان راوړو چې دا هغه قرآن په وجه باندې کوم دی الله رب العزت هدایت ورکړي خلقو ته لار کوي خلقو ته او دا تهیه وکړه چې د نن نه بعد موږ شرک نه کوو بربنا احد دا هغه یو رب سره چې هغه تمام مخلوقات پیدا کوونکی او پالونکی دی یعنی رب هغه او پیژندو د چا په واسطه سره د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د پیغام په واسطه سره د الله د کلام په اوریدو سره د الله وحدانیت داغه اقرار وکړو او دا د هغه د هدایت ذریعہ وګرځیدل او بیا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هغه داسې پرې نه خودل چې بس تاسو ایمان راوړو اوس تاسو کار ختم شو نه نه 13 جمعه باندې ما یو آیات ولستو چې پاګه کې الله رب العزت فرمایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني اے پیغمبر ته وای دې خلق ته چې دا زمالار دا ادعو الى الله زدیلار طرف ته کوم دې تاسو را بلما على بصيره بڑے حکمت سرا انا ومن اتبعني دا زمالار دا داغه خلق لار چې چا په ما باندې ایمان راوړو نو چې څنګه پیغمبر عالمي دی څنګه پیغمبر چې کوم دی د ټولو جهانو د لپاره الله عالمي پیغمبر را لګلې دی د تمام مخلوقات د لپاره دغه شان د امت چې کوم دی عالمي امت دی د تمام عالم د تمام انسانانو د هدایت لپاره او دین وړاندې ما مخکې عرض وکړو چې څومره پیغمبران دي شوي دا غوي زندگی محدود وا د دعوت کار محدود وو د دعوت منصب چې کوم دی هغه محدود وو امت چې کوم دی هغه محدود وو او چې کله په هغه پیغمبر د دنیا نه لاړو نو بل پیغمبر ته هغه منصب چې کوم دی حواله شو په نوې شریعت سره لیکن د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره د الله دا معاملہ نه و ځکه چې د قیامت قائمېدو پورې بل پیغمبر دنیا ته راتللو والا نشتا خاتم النبیین پیغمبر دی لا نبی بعدی پیغمبر دی لا کتاب بعدی پیغمبر دی لا رسول بعدی پیغمبر دی لا شرعیت بعد شرعیتی پیغمبر دی نو چې دا هغه بعد بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشتا دا هغه د کتاب نه بل رستو کتاب دنیا ته راتلو والا نشتا د انسان د هدایت لپاره د الله رب العزت بل دین دنیا ته راتلو والا نشتا نو دا امت عالمی امت ته دا کار چې کوم دی د ختم نبوت په صدقه باندې دي طرف میلاو شوی دی ځکه فرمای انا ومن اتبعني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا زما کار دی دا د انسانانو کار چې ما باندې په ما باندې ایمان راوړي نو چې کوم انسانانو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړي د کلمه ویلې دا غوي کار دی او هدایت د الله تر طرفه دی یو انسان دی دا نه وای چې زما یو انسان ته کوم دی لس پیری شل پیری سل پیری چې کوم دی خبر او کما او دی باغا سیریس ناخلی پزړه باندې به ناخلی زما خبره به نه مانی بس زبا دا کار پرې دم نه نه کار پر خودل پکې نشتا دا کار پر خودل پکې وې نو خو پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم د سمرا مشکلات سمرا سختی سمرا تکالیف سمرا پریشانی سمرا ولړې جوړې چې کوم دی رامخې تشوي لیکن کار نه دی پر خودل
لوریانو ته به کې طلاقونه ملاو شوي دي کار نه دی پرېښودی په کاڼو باندې ایستلی شوی دی کار نه دی پرېښودی په مخ مبارک باندې ورته چې کوم دی لاړې توکلي دي خاورې پې اچولې دي کار نه دی پرېښودی د بیت الله شریف په خوا کې چې کوم دی د مانځه په حالت کې ګندګي پې اچولې ده کار نه دی پرېښودی په لارو کې ورته کویان د راغورځېدو لپاره او د خپلو لاسو د ماتولو لپاره چې کوم دی کرلي دي کار نه دی پرېښودی ابو جهل ته بار بار چې کوم دی تللی دی دعوت یې ورکړی دی کار نه دی پرېښودی څومره مرتبه علما فرمایي د سلو نه زیات گزاره چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په ابو جهل پسې کور ته تللی او هغه ورته بار بار دا خبره کوله ما پسې مه راځه زه ستا دین نه قبلومه ما پسې مه راځه زه ستا کلمه نه وامه ما پسې مه راځه ما ستا سره محبت نشته ما پسې مه راځه زه ستا دین ته چې کوم دی غاړه نه ږدمه ولې په ما پسې بار بار راځي لیکن بیا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورپسې تلو بار بار به ورپسې تلو د هغه منشا څه وه چې دی د کفر په زندګۍ کې مړ نه شي دی د ضلالت په زندګۍ کې د دنیا نه رخصت نه شي دی د کفر په حالت کې چې کوم دی د نه مرګ را نه شي دی دا کلمه ووایي دی کامیاب شي د هغه خو دا منشا وه یو ورځ سخت موسم دی باران وریږي توره تیاره ده هواګانې تیزه چلیږي دی ابو جهل چې کوم دی خپلې بیبي ته ووې ځکه سردار و د قوم لوی سردار و د حاجت ضرورت د پوره کېدو لپاره به خلک راتلو او د هغوی حاجت او ضرورت به په هغه وخت باندې پوره کو سردار و د قوم او د قوم لوی سړي له چې کوم دی په مجبورۍ کې هر سړی کوشش کوي نو ته دې خپلې بیبي ته ووې که چېرې په دې سخت وخت کې څوک ماله راغی او ما ته یې خپل حاجت وړاندې کو زه به د هغه حاجت پوره کومه بېنوا به چې کوم دی د خپل در نه نه لېږم توره تیاره ده باران وریږي سخته شپه ده لیکن د هغې ټول تکالیف و مشقتو باوجود چې کوم دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د ابو جهل دروازې ته ودرېدو دروازه یې پټه کوله دننه آواز راغی څوک بار نه ورته آواز وشو محمد بن عبدالله ما دروازه ورته کولاو کړله وی ما تا ته نه وي چې ما پسې به نه راځي ولې راغلې وی دې دپاره راغلمه دا کلمه ووایه چې الله دې کامیاب کړي نور مې څه حاجت نشته وی زه نه وم ځه دروازه یې بنده کړله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ترا واپس شو چې دې کله کور ته را دننه شو بیبي ته تپوس کوي چې څوک و وایي هغه محمد ابن عبدالله وی صحیح وي هغه زړه خبره راوړې وه چې دا پیغام د حق دی دا قبول کا دا کلمه ووایه الله به دې کامیاب کړي په دې کلمه کې الله دواړو جهانونو عزتونه کېښودي دي نو بیا وی ما ورته چې زه واپس شم ستا کلمه زه نه وم وی ښه وی تا خو هغه ښځې ګوره ملامته کو وی تا خو اوس دلته زما سره وعده کړې وه چې په دې توره شپه کې او په دې سخته شپه کې څوک راغلل او د حاجت دپاره یې سوال وکړو زه به د هغه حاجت پوره کوم نو د محمد بن عبدالله د حاجت به دې پوره کړی و که نه وی ولې نه پوره کوئ څه تکلیف دی درته وی ځکه یې نه پوره کومه ګوره د هغه جواب واورئ وی ځکه یې نه پوره کومه چې دا کلمه ویل آسان دي د دې کلمې الفاظ چې کوم دی دا آسان دي په دې ایمان اسلام سره چې کوم دی زندگی کې داخلېدل آسان دي د دې کلمې ویل چې کوم دی هغه آسان دي ویل ګران نه دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه آسانه ده الفاظ یې آسان دي لیکن واوره زما ښځې چې دې کلمې د تقاضو مطابق او د دې کلمې د منشا او د مرضۍ مطابق زندگی تیرول چې کوم دی هغه ګران دي او د هغه په سوچ کې دا خبره وه
کچره ما دا خبره تسلیم کړله زما دا قوم دا بادشاہي به زمانه ختم شي دا سرداریت به ختم شي دا طاقت او قوت او دبدبه چې کوم دی دا به ختم شي حالانکه داسې نه وه دا د هغه خپل سوچو نو جواب یې څه وکړو چې دا کلمه ویل آسان دي لیکن د دې کلمې مطابق زندگی تیرول ګران دي او سچي بهترینه خبره ده نن موږ او تاسو کلمه ویلې ده دا کلمه تقاضا د اوسو خبرو کوي زموږ او تاسو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دی ویله مسلمان شوي وز دا کلمه تقاضا کوي د دې خبرې چې د مسلمان سره دروغ نه خای دروغ بنوي ځکه چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مرګ پورې دروغ چې کوم دی هغه نه دی ویلي د امت تر رسول دي حق او سچ خبره وکړي د حق سات پور کوي دروغ بنوي دا کلمه او نن 98% یعنی 98% خلق چې کوم دی په دې کې مبتلا دي 2% خلق پداسي چې هغه به دې خبره خیال ساتي لیکن دا نور خلق چې کوم دی چې کوم مسلمانان دي هر کار د پاره درو د په هر وخت کې درو د هرې مسلې د پاره درو په کور کې هم درو په بازار کې هم درو په دفتر کې هم درو کارخانه کې هم درو په جمعات کې هم درو په لار کې هم درو لین دین کې هم درو اغستلو خرڅولو کې هم درو هر وخت چې کوم دی په دې خبره کې مبتلا دي نو ولې دا کلمه ستانه دا تقاضا نه کوي دې کلمې ته دا خبره ښودلې ده چې ته به دروغ وایې نه دروغ به نه وایې د دروغ نه به انکار کېږي د دروغ لار به پرېږدې ځکه چې په دروغجن باندې د الله لعنت ورېږي لعنت الله علی الکاذبین چې کوم سړی دروغ وایي په ده باندې د الله رب العزت لعنت ورېږي سود به نه کوي حرام به نه کوي شراب به نه څښي زنا به نه کوي غلا به نه کوي نامحرمه ته به چې کوم دی په لاره کې نه ګوري د دې ټولو خبرو نه چې کوم دی دا کلمه ممانعات کوي د مسلمان لیکن مسلمان په کومه لار باندې روان دی نو دا گویا کې د خپل منشا مطابق کلمه ویل او 13 جمعه باندې ما دا مارس کړو چې مونږ الله منو بشکه منو په قدرتونو باندې منو په اوصاف جلیله باندې منو په اوصاف کمالیه باندې منو په قدرت کامله باندې منو چې اسمکه پیدا کړي اسمان پیدا کړي مخلوقات پیدا کړي بحر و بر پیدا کړي شجر حجر پیدا کړي لوی کائنات پیدا کړي دي مشرق مغرب شمال جنوب پیدا کړي دي کل کائنات له وجود ور کړي دي مونږ منو دا خبره لیکن کوم نه منو سمنو نه منو داغي الله نه منو داغي الله مونږ نه منو الله وي مانځه کی کامیابی د مونږ نه کو الله وي دروغ پر خودو کی کامیابی د مونږ هغه نه پریدو الله وي نامحرمه د قتلو کی کوم ده ګناه ده د دین چې کوم ده بچ کېدل ده ثواب دے مونږ هغه نه منو ګناه مکه ودی کې عذاب دې کې چې کوم دې قهر الهیه ده مونږ هغه ته غاړه کې خو دې ده نو د لا اله الا الله مقتضا صدا طریقوں کی تبدیلی او محمد لا اله الا الله د انسان د ظاهری اسباب و تبدیلی چې یو وحده لا شریک دی او د هغه وحده لا شریک په ذات صفات باندې کوم دی ما ایمان راوړل او د هغه هر حکم چې کوم دی تسلیمو ما او محمد رسول الله په د طریقو تبدیلی چې د محمد رسول الله په هر مبارکه طریقه کې الله کامیابی کې خو دی دا په هر مبارکه سنت طریقه کې الله کامیابی کې خو دی دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ولی کامیابو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا
لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها. دا آیتونو کې د صحابه کرام فضایل الله ولې بیان کړی دي؟ هغه خپل منشا پر خو دی وا، خپل مرضی پر خو دی وا، خپل ژوندۍ چې کوم نه د الله د حکمونو مطابق جوړ کړي وا، او هر قدم به د رسول الله مبارک په مرضی باندې چې کوم دی او چته او کې خو دی. د سحر نواله د مقام پورې به ټوله ژوندۍ د الله د محبوب مبارک طریقو باندې چې کوم دی تیر ولا، ځکه الله هغه ته وای دا کامیاب خلک دي. دا آخرت په اعتبار سره او د دنیا په اعتبار سره چې کوم دی لارې والا خلک دي، کامیاب خلک دي. او د داسې خلکو لپاره الله رب العزت چې کوم دی د دنیا او د آخرت بهترین باغات چې کوم دی هغه تیار کړي. زما عزتمندو پیغام هدایت یعنی د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم راوړل دعوت چې کوم دی دا د امت ذمہواری ده. هر حال کې، هر وخت کې، هر زمانه کې، هر عمر کې، هر حالت کې چې کوم دی د دې خبرې आवाज لګول، الله طرف ته رجوع کول، الله طرف ته چې کوم دی د انسانانو روحونه را بدلول، الله طرف ته چې کوم دی د ګناهګارانو تبادله کول، الله طرف ته چې کوم دی د انسانانو رجوع کول، دا د امت کار دی. اوس که دا خبره څوک کوي او کنه کوي، که منی او کنه منی، دا د ذمہواری ده. او د دې ذمہواری په باره کې به چې کوم دی د قیامت په هغه لوی میدان کې، د حشر او میدان کې به چې کوم دی الله تپوس کوي. بیا دا زما استاد ذمہواری ده چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذمہواری پورا کړله، صحابه کرام پورا کړله، دارنګه چې کوم دی دا وی نو رستو خلق راغله او هغه پورا کړله او قبرونو ته چې کوم دی رخصت شو. دا پیغام مونږ او تاسو ته راو رسیدو، نو دا د قیامت د سبا پورې چې کوم دی دا پیغام رسول دا د دې امت کار دی. الله رب العزت دې موږ له به عمل توفیق راکړي. الله رب العزت دې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک نقش قدم باندې او د صحابه کرام مبارکه زندګۍ باندې زندګۍ جوړولو، باغی باندې زندګۍ تیرولو توفیق راکړي. او د مرګ پورې دې الله رب العزت دې پیغام د رسول موږ له توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.